د خیبر پښتونخوا د چارسدي پوتمانزو کلي کې یوه بله ښځه د کورنۍ تاوتریخوالي ښکار شوه چې د خپل خاوند او د هغه د رور له لوري په ډزو وژل شوه. دا پیښه د چارسدي د تاڼې په حدودو کې رامنځته شوې چې پولیسو د 2 غنټو کې دننه اصلي تورن یاسر ولي ظهور ونیوه او ترې پلټنې روانې دي. د وژل شوې ښځې رور دلبر خان پولیسو ته ویلي چې خور یې د تره په زوی یاسر واده شوې وه، خو خاوند به پر اکثر تشدد کوو. د وینا له مخې د جمعې پر ورځ د دواړو ترمنځ شخړه وشوه چې په مخال یاسر او رور شیردل پر ډزې وکړې. ښځه سمدستي په ځای مړه شوه. پولیسو د پیښې په ضد مقدمه درج کړه او د ډسټریکټ پولیس افسر محمد وقاص خان د سخت نوټس وروسته تورن یاسر ونیول شو. یا د پیښه یوازې یو استثناء نه ده، د روانې میاشتې په وروستو کې دا 4مه ښځه ده چې د چارسدي په بېلابېلو سیمو کې د کورنۍ د تاوتریخوالو یا د غیرت په نامه وجل شوي. دې سره د سوات مردان او صوابین هم ورته ریپورټونه راغلي چې ښځې یا د خاوند له لوري یا د کورنۍ غړو لخوا وجل شوي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن HRCP د 2023 راپور له مخې هر کال په منځني کچه 1000 نه زیاتې ښځې د تاوتریخوالي، ناموسي وژنو یا جبري ودونو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. د ریپورټ له مخې دا شمېر یوازې تصدیق شوې پیښې دي. حال دا چې سلګونه نور پیښې د خاموشۍ، کورني فشار او ناقص عدالتي نظامونو له امله نه ریپورټ کیږي. د ښځو د وژنو تر شا نه یوازې کورني تشدد بلکې د ټولنیزو دودونو د عدالت کمی او د قانوني نظام د ضعف لوی رول دی. ډېر شمېر وژل شوي زنانه له خپل حقه محرومې وي او اکثر پیښې د غیرت یا شخصي شخړې تر سرلیک لاندې پټیږي. د زنانو فعالانو او مدني ټولنو لخوا غوښتنه شوې چې ښځو ته خوندي چاپېریال برابر شي. د کورنۍ د تاوتریخوالي او تشدد په ضد د قانون عملی شي. د تاوتریخوالي په ضد مقدمو کې خاص عدالتي چوکۍ وټاکل شي. عام پوهاوی دې زیات شي تر څو چې ښځې له یاري بغیر خپل ستونزې راپور کړي. د چارسدي دا تازه پیښه یو ځل بیا دا سوال راپورته کوي چې تر کومه به ښځې د کور، غیرت او خاموشۍ تر نوم لاندې وژل کیږي. دا د ریاست، ټولنې او عدالتي نظام لپاره یو امتحان دی چې نور چوپ پاتې نشي او د ښځو ژوند ته خامخا اهمیت ورکړي لکه څنګه چې نارینو ته ورکول کیږي. علب خان شیرپو، دلبر نیوز، چارسده. د خیبر